سيقول السفهاء زرد چوب وی اغبی وقفان من الناس خلقنا ما واللهم سشی وارل دا مومنان عن قبلتهم التي د قبلی د دوی دا قبلینا کانو علیها چودی پاغی قل ورتوایا لله المشرق والمغرب خاص اللہ لر مشرق و مغرب دے یهدی من یشاء ہدایت کئی چالے چخ خشی الى صراط مستقیم طرف دلارنی ویتا وکذالک اللہ ادارنگی جالناکم گرزولی می ایتاسو امتا وسطورن یوڈلا بہترا لتکونو دید پارچ شیطاسو شہداء علی الناس گواہان پا خلق بانی ویکون الرسول اوش نبی علیہ السلام علیکم پتاسو بانی شہیدہ گواہ وما جعلنا القبلة التي او نو گرزولی منگا قبلہ آغا کنت علیہا چویت پاغی بانی الا لنعلم مگر دیر پارچ منگا خکاراو سرگن کو من یتبع الرسولا چی سوک دے چی اغا تابداری کئی دے نبی علیہ السلام ممن دا چانا ینقلبو چی اغا اوڑی دے تابدارین علا عقبیہی پخلو پن بہنی وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگر کد دا تابداری لَكَبِيرَةً دیر گرانا الا علی الذین مگر ند گرانا پاک کسانو مانے حد اللہ چی اللہ ورت توفیق ورکنے دے اللہ ورت ہدایت کرے وما کان اللہ ند اللہ رب العزت لیدوی ایمانکم چی برباد کی ایمان نستاسو پاغم منسوخ قبلی چی استاسو کم ایمان وغن برباد ہے یا ایمان نہ مراد دے کی مزو نہ دے اللہ لیدوی غدیر پارا چ برباد کی نہ دے اللہ لیدوی ایمانکم چ برباد کی ایمانکم منزنستاسو ان اللہ بیشک اللہ رب العزت بالناس خلق وانی لرؤوف الرحیم خام خادم من کون کے مہربان قد نرا بیشک وینو منگا تقلب وجهک اڑول راڑول نمختا فی السمائی جہد دا اسمان تا طرف دا اسمان تا فلنولینکا خام خوا بڑو تا قبلتن دا سی قبلیتا تردواها چتا غیل رخوخے فول وجہکن واڑو مخفلی شطر المسجد الحرام پا طرف دا مسجد حرام وحیث ما کنتم کمزے کی چیئی تاسوے مومنانو فولو جوہکم نواڑوی مخنخ پل شطرہو پا طرف دا مسجد حرام وَإِنَّ الَّذِينَ بِشَكَ آکسان اوتُ الْكِتَابَ چورکڑ شوید کتاب لَيَعْلَمُونَ خامخا پوہیگی انہو الحق چیقنن دا مخڑول لقبلیتا دا حق و ثابتی من ربهم نطرف درب ددوینا وَمَا اللَّهُ نَدِ اللَّهِ رب العزت بغافلن خبرا عما يعملون دا اغسن چدئی کم عمل کئی ولئن اتیت الذین کچر رات للو کتاب کسانو توت الکتاب چورکڑ شوید کتاب یعنی یہود و نسوارا بکل آیتن پا ہر یو دلیل سرا پا ہر یو نشانے سرا ما تبعو قبلتک دین روانی کی استاد قبلی پسے وما انتا نیت بتابعن روانی دن کے قبلتهم دوی دا قبلی پسے وما بعضهم او ندی بازی دوین بتابعن روانی دن کی قبلت بعضن قبلی دا بازی پسے ولین اتبعت اهواءهم کچر روان شت دا خواہشات دوی پسے من بعد ما پس دائن جاک من العلم چراغل دے تالر دے علمنا انک اذن لمن الظالمین یقینا تپدغ وقت کی خام خائب د زیاتی کون کنا بے انصاف نوے الذین ها کسان آتینا مل کتابا چور کڑ ومنگ آغویت کتاب یعرفونه ای پی جنی دا پیغمبر یا دا قرآن یا دا حکم دا قبلی کما یعرفون ابناءهم لکسنگ چپی جنی اخپل زامن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ
یقینا یوډل د دوینا لا یکتمون الحق خام خاپټوی حق وهم یعلمون او دوی پوهیږي چې د حق پټول سمره ګناه ده. الحق من ربک حق ثابت دې د طرف درفستانا فلا تکونن من الممترین نو خام خام کېږي ته شک انکو نا. ولکل وجهه د پار د هر یو قبله دا هو مولیها چې غاوړي دن کې دا قبله طرف ته فاستبقوا الخيرات زانون روان دي کوي پکارونو د خیرونو کې فاستبقوا الخيرات زان روان دي کوي پکارونو د نیکو کې اینما تکونو کمزه کې چې تاسو یاتی بكم الله جميعا راب ولی تاسو الله ټول میدان د محشر تراجمه کی. ان الله بشک الله علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت او طاقت والے. ومن حيث خرجت او کوم دین چوزیت فول نواړو وجهک مخبل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته. وانه یقینا دا مخړ المسجد حرام ته الحق خامخا ثابت او حق دی من ربک استاد رب د طرفنا. وما الله ندی الله بغافل خبر عما تعملون دا وسنه چې تاسو کوم عمل کوي. ومن حيث خرجت او د کوم نه چوزي تفول وجهک نواړو مخبل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته. وحيث ما کنتم او کوم ځای کې چې تاسو فولوا وجوهکم نواړوي مخنخ بل شطره طرف د مسجد حرام ته. لالا یکونا دې د پاره چې نشي للناس د خلق لره د باطل پرست لرا علیکم پتا سبحان ای مومنان حجت سدلیل الا الذين مگر کسان ظلموا چې ظالمان دي منهم دوینا نو ناسم خلاصي گئینا. فلا تخشوهم نو یری گئی مددوین وخشونی زمانو یری گئی. ولیتم نعمتي علیکم او دې لپاره چې پورا کم نعمت خپل علیکم پتاسو ولعلکم تهتدون او دې لپاره چې تاسو لار عمومي. کما ارسلنا فیکم رسولا لکه څنګه چې را لېږلې مې پتاسو کې پیغمبر منکم ستاسو د جنسنا ستاسو د نسب او د قام او قبیلینا یتلو علیکم آیاتنا للی پتاسو باندې آیاتونه زمونږه ويزكيكم پاکوي تاسو ويعلمكم الكتاب تعلیم دل در کوي د کتاب والحکمت او د احادیث او سنتو. ويعلمكم تعلیم در کوي تاسو لما دا سلام تكونوا تعلمون شنوي تاسو پاغي باندې پویدون کی. فذكروني رایات کایما اذکرکم زبرایات کم تاسو. واشکروا لی شکریہ ادا کئی زما د انعامات و احسانات ولا تکفرون ناشکری مکوئی. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة مدد غواړی د الله نه په صبر سره والصلاة او په مسرا. ان الله مع الصابرین یقینا الله رب العزت مرګره د صبر نا کو دے. ولا تقولوا موای لمن داغ چا بارکی یقتل فی سبیل الله چاغی او جلشل د الله پلارکی اموات چې دا غنیمړي بل احیان بلکی دوی ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو پوهی گئی نه دی په ژوندون باندې. ولنبلونکم خام خازمائش او امتحان بکم پتاسو بشئن پس لغن تشیبان من الخوف دیرنا د دشمن یربای والجوع او د لګینا ونقص من الاموال پکمی سره د مالونو ولنفس او د نفسونو والثمرات او د میونا چاچ پدی مصیبتونو کې صبر او وبشر الصابرین زیر ورکه محبوب صبرنا کوتا الذين دا صبرنا کا کسان نیزا اصابتهم مصیبتن کله چورسی کی دوی تس مصیبت قالوا نوایدوی انا لله یقینا منغد الله یو و انا الیه راجعون او یقینا منغد الله ته واپس کیو. اولئک دغ صفاتن وال مومنان علیہم صلوات
پدای باندې بار بار شاباسی دی من ربهم د طرف د رب د دوینا ورحمت او پدای باندې رحمتون دی واولائک هم المهتدون او دغه کسان هم دوی دی لار مندون کی دا په هدایت دی ان الصفا بیشک صفا ډیری والمروه او مروه من شعائر الله دی دا علامات د دین د الله نا فمن حج البیتا ارغا چاچو کو حج بیت الله و اعتمر یا عمره کا فلا جناح علیه نو نشته د سګنا په دبانی ایت وف بهما دا چې طواف کی د دواړو او په دې کې سعیو کی ومن تطوع خیرا او چاچ خوشالی سره کو خیرا سنی کی فان الله بیشک الله شاکرن بدل ورکون کې علیم او په دې شاکرن الله بدلی ورکي علیم او په دې ان الذين بیشکا کسان یکتمون چي پټ ایمان زلنا من البینات اغه چرا لګلی مونږه من البینات د واضح دلائل او د واضح مسلود دیننا والهدى او د خبرو د هدایتنا من بعد ما پس داغنا بینناه للناس چې بیان کړی دی موږ دا خلکو ته فل کتاب په کتاب کې اولائک دغه کسان یلعنهم الله الله په دوی باندې لعنت را لېږي ویلعنهم اللاعنون او لعنت وی په دوی باندې تمام مخلوقات الا الذين مگر کسان تابو چې توبه وست چې حق بن پټو واصلحوا او درست کل خپل عملونه وبینوا بیانو کو خلق تداغ مسائل چې کومې تی پټ کړیو فولائک دغه کسان توب علیہم زب مهربانیو کم په دیوانه توبه به قبول کم وان التواب الرحیم او زم ډیر توبه قبل انکو مهربان ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافر دي و ماتوا و مړشوی وهم کفار او دای په حالت د کفر کې اولائک دا کسان علیہم پدوی بان لعنت الله لعنت الله وی والملائکه د فرشتو والناس او د خلق اجمعین د ټولو خالدین فیها همیشه به دی په لعنت کې لا یخفف عنهم العذاب سپک بنکړي شي د دوی عذاب د جهنم ولا هم ينظرون او نه بدوی ته انتظار وکړي شي و الہکم معبود تاسو حاجت روا مشکل کشا تاسو الہ واحد معبود دیو لا الہ نشتر باللائق دے عبادت الا هو سوا دغ اللہ نا الرحمن الرحیم چې دغ اللہ دا عام مهربانو خاوننے الرحیم او دا خاص مهربانو خاوننے خلق السماوات بیشک په پیدائش د اسمانونو کې والارض او د زمکو کې واختلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې والفلک التي او کشتی هغه تجری چې رواني وي په البحر په دریاب کې بما ينفع الناس په سبب د فائدې د خلکو وما انزل الله او هغه چرالی ګل من السماء د بر طرف نه مما اندونا فاحيا به الارض نو ژوندۍ کوي په دې سرزمکه بعد موتها پس دوشوالی او د مرګ د دې زمکه نه وبث فيها وارکړي دی الله په دې زمکه کې من کل دابه د هر قسمه زنده سرونا وتصریف الرياح پاړولو راړولو د هواګانو کې چې کله یو طرف نشي کله بلنا والسحاب وریز المسخر جتابدار دا بین السماء والارض فمن دا اسمانو دزمکی کی لآیات پدی ټولو کی دا اللہ دا توحید او دا اللہ دا وجود نشانات تی لقومی یاقلون دا حق قوم دا پارچی دا عقل نکارلی ومن الناس بعض د خلقنا من هغسوق دی يتخذ من دون الله چی غینی سی سوا د الله نه اندادن ایصداران نیولی
او دا انداز نه مراد دی کیا خود دغه خدایان او معبودان دي یا غ دنیاوی غلط مشران دي یحبونهم محبت ساتی د دوی سره که حب الله پشان د محبت د الله والذین ها کسانا منو چې مؤمنان دي اشد ډیر سخت دی حبن په محبت ساتلو کې لله د الله سره ولو ير الذين کشریوی نی هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي چې کله د خپل خدایان اوی نی پرز د قیامت چې ردی پلاس کې خنفع او نقصان نشتا اذ يرون العذاب کله چې به اوی نی دا ظالمان عذاب لرا نو خامخادی بپوشی ان القوه یقینا قوت او طاقت لله جميعا خاص الله لره د ټول او د دې الله نه بغیر خپل سوک بلاس باب پنفع و نقصان رسول قادر ندی وان الله یقینا الله رب العزت شدید العذاب سخت عذاب والده اذ تبرأ الذين کله چې بیزار بشي هغه کسانو تبعو چې دا غي تابعداري کړي شوی و یعنی مشرانو من الذين دا کسانو اتبعو چې غي تابعداري کړي و یعنی کشرانو ورأوا العذاب وبوینی دی عذاب وتقطعت بهم الاسباب کټ بشي پری بشي پمند دوی کی اسباب د خپل ولئی د غلط مشرئی کشرئی د پیرئی مریدئی دارنګ د لیډرئی او دا غي د ماتحوالی غ اسباب به ختم شي وقال الذين وایبها کسان اتبعوا چغیتا بداری کړو دنیا کې یعنی کشرانو لو ان لنا کرتن کچره مونږ تبیا دنیا ته واپس کېدل فنتبرأ منهم نو مونږ به جدا شوه د دې مشرانو نا کما تبرؤوا منا لکه څنګه چې دې جدا شول د مونږ نا کذالکم دارنګي یریهم الله اعمالهم کذالک یعنی کار دارنګ دی یریهم الله خیب دوی تعالی اعمالهم عملون د دوی حسرات علیهم د پار د افسوسونه په دوی باندې دل پار ورته د اعمال خی چې دای تافسوسونه راشي حسراتن د پار د افسوسون علیہم پدوی بانے وما هم نبوی دوی بخارجین من النار وتن کی د اورنا یا ایها الناس خلقو کلو خری مما داسن فی الارض چزمک کی دی حلالا طیبا لال پاک ولا تتبعوا مروانی گئی خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان پسې انه یقینا دا شیطان لکم تاسو پر عدو مبین دشمن اخکارا انما یامرکم بیشک دے حکم کئی تاسو تبسو اے پناکار کارونو سرا والفحشاء او پا بی حیائیو سرا وان تقولو دا چوائی تاسو علاللہ پا اللہ رب العزت بانے ما حق خبر لا تعلمون چی تاسو پی پوئی گئینا او دلیلم در لخی غلط خبرم خی او دلیلم خی و اذا قیل لهم کل چویل شدویتا اتبعوا روان شی ما انزل الله داغ دین پس چلا را لے گلے دے قالوا نوائدوی بل نتبعو بلکی منگا خوروانی گو ما داغ طریقو پسی الفینا علیہ آبانا چه مونږ مندلیو علی پاغیمان آبانا خپل مشران اولو کان آباؤهم اگر کو مشران د دوی لا یعقلون شیئا چه نپویدل پس شید دین باندې ولا یهتدون او نپس ملارو ومثل الذین کفروا د آیات کریمه دو مقصدونه یا معنا داو مثل الذین کفروا مثال دا کسانو چې کافر دي
چې کله دای د خپل خدایان د حاجتونو لپاره را مدد کوي کمثل الذی پشان د هغه کس دی ینعقو چې هغه आवाजونه کوي بما هغه ستا لا يسمعو یعنی هغه غیان او زناور ته आवाजونه کوي لا يسمعو چې هغه یورین الا دعاء و نداء مگر دعاء بلنا و نداء و आवाज دعا او نداء باز علماء ویلی یو شی او باز وی دعا او نداء یو شی دی خو دعا نږدې له چې आवाज کې نو غي ته دعا وای او لری له چې आवाज کې نو غي ته ندا وای نو الله وی دا مشرکان چې خپل خدایان را مدد کوي مثال دا سي دي لکه اوشپون کې خپل ګړو تا خپل غانو ته आवाजونه کوي ای خو چغه اوري خو په مقصد نه پوي یا آیات معنا دا یو داعی د دین مثال پیش کړي نبی علیہ السلام یا یو بل داعی چې دین طرف ترابلل کوي نو دا نمنون کی کافران مشرکان دا سیدی لکه غوان ول سړی چغي وای لیکن ای په مقصد نه پوي ومثل الذين مثال دا کسانو کفرو چې کافر دي کمثل الذي پشان دا کس دے ینعقو چغا وازونه کوي بما لا يسمعو هاغه سيزونو تا چغی اورین الا دعاء و نداء مگر بلنا او आवाज سمن کان دی دوی بکمن گنگیان دی عمیون لاند دی فهم لا یعقلون ندی عقل نلری یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کلو خری من طیبات ما د پاکو هغه سيزونو نا رزقناکم چې رزق مې درکړې تاسو ته واشکروا لله او شکریا ادا کوي الله لره ان کنتم کچری تاسو یاه تعبدون خاص دی الله لره عبادت او بندگی کوونکی انما حرما بیشک حرام کړی دی الله علیکم المیتۃ پتا سبانی مردارا ودما وینا ولحم الخنزیر او غحد خنزیر وما وغش در باندې حرام کړی دی او هلا چې आवाज پورته کړي شوی دی به پاغشی باندې لغیر الله د پاره د نزدېکت د غیر الله چغل اولیاء او د باباګانو د بوتانو د منوم نظرانا شکرانا منخت ول سمرا فمن ذتر راغ سوق چې محتاج کړي شو پلوګه کې غیر باغن نو د نافرمانی کوونکې ولا عاد نو زیاته کوونکې فلا اثم علیه نو نشته د ګناه په دوانه کده د دې د مردار نه دمرو خوړه چې ځانې په مرګ نه بچ کو ان الله بیشک الله غفور الرحیم بخون کې دی او مهربان دی ان الذين بیشکها کسان یکتمون چي پټي ما انزل الله هغه چرا لګل دی الله من الكتاب د کتابنا ويشترون به او اخلی دی د دې کتاب په پټولو باندې ثمنن قلیلا پیسې او دنیا چې لګا اولائک دغه کسان ما یاکلون نا چوی دی فی بطونهم پخپل خېټو کې الا النار مغرور ولا یکلمهم الله خبر بون کی دی سر الله خبر در رحمت یوم القیامت پرز د قیامت ولا یزکیهم او نب پاک کی الله دوی د پاکی دو معناګانې وي یعنی پاک بن کی د گناهونو نا یا ولا یزکیهم الله د دوی سنا نه بیانې د صفت نه بیانې لکه مخکې در لتیر شول د باز بندگانو صفات بیان کړو چې اولائک علیهم صلوات من ربهم ورحمه دا الله د باز صفاتونه بیانول نو یو معنا دا ولا یزکیهم الله بد دای صفت بیان کی یا عام معنی علما دا کوي ولا یزکیهم پاک بن کی د گناهونو نا ولهم عذاب الیم او د دوی لپاره به عذاب دردناک اولائک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالتا چې دای اغست دا غورکړي د گمراهی بالهدى په بدلی د هدایت کې
والعذاب ورکړه د عذاب بالمغفرہ په مقابله د بخنه د الله کې فما اصبرهم علی النار سشه د چې صبرنا کی ګرځولی دی دوی لرا علی النار په اور د جهنم باندې ذالک اشاره و دی ټول تا یعنی دا د اور په خېټه کې چول دا الله چې ور سره خبرې نه کوي دارنګ الله به پاکینا ذالک دا بان الله په دې سبب چې یقینا الله رب العزت نزل الكتاب را لګلې د کتاب بالحق د پاره د حق سرګندېدو وان الذين بشکا کسان اختلافو فی الكتاب چې غي اختلاف کوي په کتاب د الله کې لفی شقاق بعید خام خادی په مخالفت ډیر لري کې د حق نام دای په ډیر لري مخالفت کې د حق نه واقع چې دای د الله په کتاب کې اختلاف کوي کله وای دا د سحر کتاب دی او کله وای دا د شعرونو کتاب دی او کله وای دا د پخوانو کیسی دی لیس البر الله وای ندت شنی کی دا ان تولوا وجوهکم دا چې واړوي تاسو مخونه خپل قبل المشرق په طرف د مشرق باندې والمغرب او د مغرب باندې ولکن البر لیکن خاوند نیکی من هغه سوق دے آمن بالله چې ایمان وروړي په الله باندې ول یوم الاخر او په ورځ رستنه باندې والملائکه ایمان وروړي په فرشتو باندې چې دا د الله یو پاک او نورانی مخلوق دی والکتاب ایمان وروړي په تمام آسمانیو کتابونو باندې والنبیین ایمان وروړي د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام وات المال ورکوي مال علی حبه سره محبت د مالنا ذوی القربى خپلوانو تا والیتاما یتیمانانو تا والمساکین او غریبانانو تا وابن السبیل او مسافر تا والسائلین او سوال کوونکو تا چغیر زکات سوال کوي یا د خیر خیرات سوال کوي وفر رقاب او پازادولو د غلامانو کی اعمال لګئی واقام الصلاة پابندی کوي په موضوعات الزکات او ور کوي زکات والموفون بعهدهم او پرواله کوي په خپل وعده باندې وعده چيو کی هغه پوره کوي والموفون پرواله کوي بعهدهم په خپل وعده باندې اذا عاهدوا کله چې دی وعده کی والصابرین او دی صبرناک وی فل باسای په وخت د تکلیف د مال کې ودور راي او په وخت د تکلیف د بدن کې باساوي د مال غ تکلیف تا لکه لوګه شو غریبی او فقر شو او دور راوي بدني تکلیف تا لکه بیماری او دردونه تکلیفونه شول وحین الباس او په وخت د جهاد کې دی مضبوط وی او صبرناک وی اولائک الذین داها کسان دی صدقو چې دای په خپل ایمان کې رښتینی دي واولائک هم المتقون او دغه کسان هم دوی دي پرهیزګار هم دای په حقیقت کې متقیان دي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کتبا فرض کړه شوی دی علیکم القصاص پتا سبحانه بدلا غستل برابری کول فل قتلا پوجل شو کی الحر آزاد بقتلول شی بالحر په مقابله د آزاد انسان کی والعبد غلام بوجل شی بالعبد په مقابله د غلام کی والانثى زنان بوجل شی بالانثى په مقابله د بل زنانه کی فمن اسوق عفی له چې عفو وکړي شي دتا من اخیه د طرف ضرور د نام رور نه مراد اغا ولی الدم دے اغا سوق چې داغه مقتول وارث وي یا من اخیه اخ نه مراد اغا مقتول پخپل دی فمن اسوق عفی له چې معفی وکړي شي د تمن اخیه د طرف ضرور د دنا شیء سسیز فتباع بالمعروف نو تابعداری وی پنے کی طریقے سرا وعداء ادا کول د دیت وی ورسو د مقتول تا بهسان په خیسه طریقې واداء
ادا کول بید دی دیت الیه دغه وارثانو د مقتول تا به احسان په خیسته طریقې سره ذالک دا حکم مذکور تخفیف دا سانتیا د من ربکم استاسو د رب د طرفنا ورحمه او رحمت او مهربانی د الله فمن اعتدى چا چې زیاته کو بعد ذالک پس د دینا صلح او کا معفو کا او بیا زیاته کوي فله عذاب الیم نو دای د پاره به عذاب درناک ولکم تاسو د پاره مسلمانانو فل قصاص فقصاص او بدل غستو کی حیات عجیب ژوندون دے یا اولل الباب دا عقل خواندانو لعلکم دې پاره تتقون چې تاسو ځانونه اوساتئ د ناجایز قتل نام کتب علیکم فرض کړی شوی دی پتا سو باندې دا حضور کل چر حاضر شي احدکم الموت یو تاسو تمرگ ان ترک خیرن ک پریخه وی سمال نو پد فرض کړی شوی دی الوصیت وصیت للوالدین د پاره د مور او پلار ولقربین او د خپل خپلوانو بالمعروف د نیکی طریقې مطابق حقا علی المتقین دا خبر حق او لازم معروف د نیکی طریقې مطابق حقا علی المتقین دا خبر حق او لازم دا په پرهیزګارانو باندې ابتدا د اسلام کې دا حکم بیا منسوخ شوی فمن بدله هر هغه چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه پس د دین چې دا اوریدل او دا فانما اسمه علی الذین بیشک گناہ دې بدلولو د وصیت پاک کسانو باندې وي یبدلونه چې غي دا وصیت بدلی ان الله بیشک الله سمیع علیم اوریدن کې دیو په هره فمن خافا هر غسوک چې ریدو ممو سند وصیت کونکي نه جنفن چې دې به د حق خبره نه غلطی ته میلانو کی جنف معنا او میلان کول او مراد تی ظلم فمن خافا غسوک چې ریدو ممو سند وصیت کونکي نه جنفن د ظلمنا او اثمن یاد گنانا فاصلح بینهم نو صلح او کپمند دوی کی فلا اثم علیه نو نشته د گناہ په د باندې ان الله بیشک الله غفور الرحیم ډیر بخون کې او مهربان دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی دی پتا سبانه روزي کمال کسرنګ کتب چې فرض کړی شوی علی الذین پاکسانو باندې من قبلکم چې تاسو نه مخکیو لعلکم دې لپاره تتقون چې تاسو پرهیزګاران جوړ شئ ایام معدودات دا روزی دی رزې شمیر کړي شوی ایام معدودات دا روزی دی رزې شمیر کړي شوی فمن کان رسوک چوی منکم تاسو نه مریض ون بیمار او علا سفرن یاو دې په سفر باندې او روزه نشونی وي او روزه نیول ولا تکلیف او روزه او خړه فعدت پدبان بشمیر وی من ایام من خرج رز نورو د دې روزو قضایی به بیا راوګرځي چې کله سفر ختم شي او بیماری ختم شي وعلى الذين پاکسانو باندې یتوقونه چې غي طاقت دروجي لري فدیه طعام مسکین چې طعام د غریب دی دی آیات کې علماء مختلف توجیهات کړي د صحیح روایت مطابق وای کله چې روزي ابتدا کې الله فرض کې نو پنیو او ننیو کې یو مسلمان ته اختیارو کچارو جنیوا او کچارو جننی او داغه په مقابله کې یو غریب تا تو عام ورکول رسو دا حکم منسوخ شوه نو یو معنا پکې دا وا وعلى الذين پاکسانو باندې یتوقونه چې هغه د روزي نیو طاقت لري فدیه
چې هغه څه شی دی طعام مسکین طعام د یو غریب دی او بعضې چې آیات منسوخ نه ګڼي نو یې پکې دا توجیه کړي وعلى الذین پاکسانو باندې یطیقونه وې دې کې لا نافیه مقدره وا چې هغه د روزو نیو طاقت نه لري فدیه دا طعام مسکین چې طعام د غریب دی فمن تطوع خیرا چا چې خوشالۍ سره کو خیرن یو کار د نیکی او تطوع و یو زیاتی عمل تا یو مسکین په ځای باندې 2 لورکل د 2 په ځای 3 لورکل فهو خیر له نو دا ډېر غوروي د پاره وان تصومو او دا چې روزو نسی تاسو خیر لکم ډېر غوړه د تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچریه تاسو پویدون کی شهر رمضان الذي میاش د رمضان هغه انزل فيه القرآن چرا نازل کړي شوی د پدی کې قرآن د قرآن د نزول ابتدا دا پر رمضان شریف کې شوی او پر رمضان کې په ليله القدر کې شوی یو معنا داوا انزل فيه القرآن چې په دې رمضان شریف کې قرآن نازل کړي شوی یعنی پشپد ليله القدر کې قرآن نازل شوی یا میاش د رمضان هغه انزل فيه القرآن چرا نازل کړي شوی د پشاند دې کې قرآن د دې فضیلت بیان کړي هدل للناس دا قرآن هدایت دې لپاره د خلقو وبینات من الهدى او پدې کې واضح دي د دلایلنا وبینات من الهدى او پدې کې واضح دي دلایل من الهدى د هدایتنا والفرقان او دا قرآن حکیم فرق ان کې پمن د حق او د باطل کې فمن شهد منکم الشهر هر غسوک چې حاضر د تاسو نه دی میاشت تا میاش رال او د حاضر د مسافر نه دی فمن شهدا هر غسوک چې حاضر او موجود او مسافر نو منکم الشهر د تاسو نه پدی میاشت کې فلیصمه نو د روزونی سی ومن کان مریض او هر غسوک چې بیمارو او علا سفرین یا او د په سفر باندې فعدتن نو لازم نه پدبان شمیر من ایام اخر درز نور قضای بیرا ګرځي یرید الله اراده لري الله بكم اليسر پتا سبحان دا سانتیا ولا یرید بكم العسر اراده لري پتا سبحان د تکلیف او د ګرانتیا ولتکملوا العده او دې لپاره چې پوره کوي تاسو شمیر دروجو ولتکبروا الله او دې لپاره چې لوی او بڑای بیان کوي د الله علامه داکم باغ طریقې باندې چې الله تاسو له هدایت کړي وي ولعلکم دې لپاره تشکرون چې تاسو د الله د نعمتونو شکر ادا کړئ اسالک عبادی او کله چې تپوس کوي تا نه زما محبوب زما دا بندگان عني زما د نس دیوالی او د لري والی بارکه فإني قریب نو یقینا زډیر نږدې په اعتبار د علم او د قبولولو اجیبو قبل دعوت الداعی دعا د دعا کوونکی اذا دعان کله چې مان دعا غواړي فلیستجیبوا لی نو پکار دې چې دی قبول والو کی د حکمونو زما وليؤمنو بی او ایمان وروړي په ما باندې لعلهم يرشدون د دې لپاره چې دی لار عمومي فلیستجیبوا لی دو معنی وي یو معنی داوا چې کله ز ار وخت دعاګانې قبولوم نو فلیستجیبوا لی دای دی اولټای قبول زما فلیستجیبوا لی دای دی طلب کی هغه قبول زما چې زه د دې دعاګانې قبولوم نو دای دی طلب داغیو کی یا معنا داوا چې سرنګ دا بنده مارا بلی او زه د دعاګانې قبولوم نو زی چې سره را بلم دې دین زما ومني کنه او الله ستر بلل کوي د دین طرف ته فلیستجیبوا لی نو دای دی قبول والو کی د دعوت زما چې کله زرا بلم
لکه څنګه دای مارا بلی او زد دای دعاګانې قبلوم وليؤمنوا بی او ایمان دې وروړي په ما باندې لعلهم يرشدون دې لپاره چې دای لارو مومي د خپل دنیا او د آخرت د مقصدونو لپاره او هل لکم حلال کړي شوی دي تاسو د پاره ليله الصيام پشپد روزو کې عرفسو نزدېکت صحبت الی نسائکم د خپل بیبیانو سره هن دا بیبیانی لباس لکم پرده د تاسو لپاره وانتم تاسو لباس لهن پرده د دی بیبیانو لپاره آیات معنا سوا یعنی دا بیبیانی تاسو د پاره د حرامو نه پرده ده او تاسو دوی د پاره د حرامو نه پرده او بعض د لباس معنا دا کړي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما وی هن دا بیبیان لباس لکم سکون دے آرام دے تاسو د پاروان تم لباس لهن او تاسو سکون او اطمینان یې دوی د پاره علم الله الله تپتوا انکم یقینا تاسو کنتم وی تاسو تختانون انفسکم چې په نقصان کې موچولیو زانون خپل فتاب علیکم والله تاسو توبه قبول کا وعفا او معفی در وعفانکم معفی کړي تاسو نه کم چې د دې حکم بدلیدو نه مخکې شوی فل ان نوس باشروهن یوزه والے کوي د دې بیبيانو سره وبتغوا ما كتب الله لكم وبتغوا الټوي ما هغه اولاد كتب الله لكم چې الله علی کله دې مقرر کړی د تاسو لپاره یو معنا د دې داوا یعنی صحبت کې هم بستری د بیبي سره کې نو مقصد پکې دا کوي چې نیک اولاد به الله درکړي یا ما دا عبارت د محلنا وابتغوا الټوي ما هغه محل كتب الله لكم چې الله حلال کړی د تاسو لپاره كتبو په معنا د حلال والیش یعنی حرام محل ملټوي وابتغوا ما كتب الله لكم یا دا معنی وا یعنی پشپد روجی کی د بیبي سره صحبت خو جائز ده و یو لوی مقصد د نهیر نشي وابتغوا الټوي ما هغه ليله القدر كتب الله لكم جل لكل تاسو لپاره وکلوا خری واشربوا اسقي حتا تردي يتبين لكم الخيط الابيض چخکارا او سرغن شي تاسو لا ما اغمز سپین من الخيط الاسود د مزي تورنا من الفجر یعنی د سبانا ثم اتم الصيام بیا پورا کوي روزه الليل ترشفي پوری ولا تباشروهن هم بستری او صحبت مکوي د دې خذو سروان تم عاکفون فی المساجد او حال دادې چې ای تاسو اعتکاف کوونکی په جمعاتونو کې تلک حدود الله داد الله رب العزت حکم ندی داد الله پولی فلا تقربوها مورز دیکھی گئی دی ته مخالفت پنیت کذالک دارنگی وبین الله بیان الله تاسو آیاته احکامات خپل دارنگی بیان الله آیاته آیاتن خپل للناس خلقتا لعلهم يتقون دې لپاره چې د ځان د الله د مخالفت نه بچو ساتي ولا تاكلوا مخري اموالکم مالون خپل بینکم پخپل منس کې بالباطل په غلطی طریقې وتدلوا بها مور کوي دا مالون للحکام غلط حاکمانو تا لتاكلوا دې لپاره چې اخري تاسو فریقا یو حصہ من اموال الناس د مالونو خلقنا بالاسم په ګنا سره وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهیږئ اهلا تپوس کویتان اے محبوب دا خلق په بارد دی میاشتو کې چې اولی وړی نو بیا غټه شي بیا ورو په کمی را روانه قل ورتوا هيا دا میاشتې مواقیت للناس
عالی د وخت پی جندودی د پاره د خلقو والحج او د حج ولیس البر او ند نیکی بیانتات البیوتا دا چراتل کوي تاسو کورونو ته من ظهورها د شاګانو د طرف د دی کورونو نام ولکن البر لیکن خاوند نیکی منا سوک د اتقا چې غزان د حرام او د شبهاتو نه بچو ساتلو واتل بیوتا راتل کوي کورونو ته من ابوابها د دروازو د طرفنا واتقوا الله دا الله نه ويریږي لعلکم دې پاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ وقاتلوا فی سبیل الله جهاد کوي د الله په لار کې الذين دا کسانو سره یقاتلونکم چې غي جنگ کوي تاسو سره ولا تعتدوا زیاته مکوي زیاته مکوي چې زنانه وجنی ما شومان وجنی ان الله بشک الله لا يحب المعتدين مینا او محبت نساتی زیاتی کون کو سرا وقتلوهم او قتل کیدا کافران حيث ثقفتموهم کم زه کی چې مومیدوی واخرجوهم او شړیدوی من حيث اخرجوکم د کم زه نه چرا شړلی تاسو یعنی د مکه معظمینا والفتنه او شرک د مشرکانو وشد من القتل ډیر لوی دی د قتلولو د دې مشرکانو نه په حرم شریف کې دای چې حرم شریف کې کم شرک کوي نو هغه ډیر لوی دی د دې کافر او مشرکانو د قتلولو نه په حرم شریف کې ولا تقاتلوهم جګړه مکوئ د دوی سره عند المسجد الحرام نږدې د مسجد حرام سره حتا تر دې پوری یقاتلوکم چې دای جګړه شروع کی تاسو سره فيه پدی مسجد حرام کې فین قاتلوکم کچری دای جنگ کولو تاسو سره پدی مسجد حرام کې فقتلوهم نو وجنی کذالک جزاء الکافرین دارنګ سزا د کافرو فین انتهوا کچری من شل دوی توبه وستا فان الله بشک الله غفور الرحیم دبخن کې او مهربان وقاتلوهم جهاد کوي د مشرکانو سره حتا تردی لا تکون فتنه چې پاتې نشي شرک ويكون الدين شدين لله خالص د الله د پاره فین انتهوا کچره من شول دا مشرکان د خپل شرک نه فلا عدوان نشته زیاته الا علی الظالمین مگر په ظالمانو باندې الشهر الحرام میاشت د حرمت بشهر الحرام په مقابله د میاشت د حرمت کې دا الچ الشهر دی کې دا الف لام د عهد د پارشي او مراد یو معلومه میاشت نو بیا ماندای الشهر الحرام میاشت د حرمت بشهر الحرام په بدلی د میاشت د حرمت کې دا یا په کې الف لام الشهر کې د جنسو نو بیا دا وا شهر الحرام میاشت د حرمت بالشهر الحرام په مقابله د میاشت د حرمت کې والحرمات قصاص والحرمات قصاص او د عظمت سيزونه په برابرۍ سره دي والحرمات د عظمت او د عزت سيزونه قصاص په برابرۍ سره دي فمن اعتدى چا چې زیاته او کو علیکم پتا سبحانه فاعتدوا نو تاسم زیاته او کوي علیه پدبانی بمثل ما اعتدى علیکم فمثل الله چې زیاته کړي پتا سبحانه واتقوا الله د الله نو یریږي وعلموا پوشی ان الله یقینا الله مع المتقین مرګره د متقیانو دې وانفقوا فی سبیل الله مال لګوي د الله لار کې ولا تلقوا مغرزوي زانون خپل بيديكم پخپل لاسونو سره ال تهلكا زید هلاکت تا چې jihad پریزي او مال لګول پریزي نو مسلمان ته الله وي دا خدزان پخپل هلاکه واحسنوا نیکی کوي یو معنی دا واحسنوا نیکی کوي یا واحسنوا
خایسته ګمان ساتي په الله باندې چې کم مال دی ولګولو داغي بدله بدر کوي ان الله يحب المحسنين بیشک الله محبت ساتي د نیک عمل کوونکو سره واتم الحج پورا کوي حج والعمره عمره لله د پاره د الله فین احصرتم کچره بن کړي شوي تاسو د دشمن د وجنا یا د بیماری او د مرض د وجنا فمست سر من الهدی نو لازم نی پتا سبحانه هغه چی وی اسانه د قربانینا ولا تهلقوا رؤوسکم مکل وی سرون خپل حتا یبلغ الهدیو تر دې چورسی کی ساروی د قربانی محل زید حلالیتا د حرم حدود توردن نشي فمن کان منکم مریضا هر غسوک چې وي د تاسو نه بیمار او به یاوی په دبان اذن س تکلیف مر راسه د سرد دنا ففدیه نو پدبان فدیه دا من صيام دروجو چدری روجی بنسی او صدقتن یا بخیرات کوي یعنی پشپغو مسکینانو باندې او نو سو کیا به قربانی کوي فاذا منتم کله چې پامن شي تاسو فمن تمتع هغه چا چې فائدہ غسته و بالعمره په عمره سره الحج حج تا فمست سر من الهدی نو لازم نی پدوانه هغه چې وی آسان من الهدی د قربانینا فمن لم یجد چا چې نو مند قربانی او د قربانی وسو طاقت نو فصيام ثلاثه ایام روجی بنی سدری او رزی فی الحج فرض د حج کې وسبعه او روجی وی اذا رجعتم کل چرا واپس شي تاسو د حج نخلو وطنونو تا تلک عشرتن کاملا دا لسرو جیری پورا ذالک دا حکم لمن دا غچا د پاره لم یکن اهله چنوی اهل حاضر المسجد الحرام حاضر او نږدې د مسجد حرام سرا واتقوا الله الله نه ويریږي واعلموا پوه شي ان الله یقینا الله شدید العقاب سخت عذاب والده الحج حج اشهر معلومات دا میاشتي دی معلومی میاشتي چې شوال ذوالقعده او لسرجه د ذوالحج دی فمن فرضوا هرغه چا چې فرض او لازم کو پزان باندې فیهن الحج په دې میاشتو کې حج لازمی کی څنګه یعنی احرام او تړلو فلا رفسا نو دی بنیز دیکت نکی د خپل بیانو سره ولا فسوقا او د نافرمانی کارونه بنکی ولا جدالا جګړې بنکی د مرګرو د خادمانو سره فل حج فرض د حج کې وما تفعلوا من خير اغه چوکي تاسو د کم نیک عمل نا يعلمه الله نو الله پاغي باندې پوهي وتزودوا د ځان سره د سفر سامان یو صحیح فإن خير الزاد بهتر دا سامان د سفر نا التقوا پرهیزګاری دا التقوا ځان بچ کولی سوالنا واتقوني زمانو یریږي یا اول الالباب اے د عقل خواندانو لیس علیکم جناح نشته پتا سو باندې اے مومنانو مسلمانانو گناہ ان تبتغوا دا چې لټوي تاسو فضلا من ربکم حلال مال د طرفه د خپل ربنا د حج په موسم کې حج نمخ یا رستو تجارت کوي فاذا افضتم من عرفات کله چې را واپس شي تاسو د عرفات مقامنا فذكروا الله نو یادوي الله لره یعنی تلبیه وایي لا اله الا الله وایي دعاګانې کوي عند المشعر الحرامي یعنی په مزدلفه کې نږدې مزدلفه سره یعنی په مزدلفه کې وذکروه یادوي د الله کما هداکم لکه څنګه تاسو له د حج د احکاماتو تعلیم درکړې ده وان کنتم اگر کوي تاسو من قبله مخکې د تعلیم در کولو د الله نه مخکې درالې غلو د قران نا لمن الضالین خامخادنا په هانونا ثم افیزو
بیا را واپس شي من ہے صفاد الناس د کم زین چرا واپس کی خلق واستغفر الله د الله نه بخنو غاړی ان الله غفور الرحیم بیشک الله ډیر بخون کې او مهربان دی فاذا قضیتم کله چې پورا کوي ادا کوي تاسو مناسککم افعال د حج فذكروا الله یاد وی الله کا ذکرکم اباکم پشان دی یادول استاسو پلارانو خپل لرا او شد ذکر یا ډیر زیات په یادولو کې فمن الناس الله وی باز خلقنا من غسوق دی یقول شوای ربنا ایزمون ربا آتنا راکی منتفی الدنیا په دنیا کې وما له او نبی د دوی د پاره فل اخرت په اخرت کې من خلاق صبر خاویسا ومنهم او بعض د دوی نه منا سوق دی یقول چوای ربنا ایزمون ربا آتنا راکی منتفی الدنیا په دنیا کې حسنتن توفیق د نیکو اعمالو وفي الاخرت او په اخرت کې حسنتن بدلی د نیکو اعمالو وقنا بچو ساتي مونږه عذاب النار دا عذاب د اورنا اولائک دغه کسان کدا تش دنیا غختو والدی او کدا دنیا و خیرت دواړو غختو والدی اولائک دغه کسان لهم دوی د پار نصیب حسابوی مما دا سنک سبو چې نه کما مال کړی والله سریع الحساب الله ډیر زر حساب کوونکی دی دسترګې رب په مقدار کې مخلوقات سره حساب وکي واذکر الله یاد وی الله فی ایام معدودات پاغ ورځو شمیر کړو شو کې دین هغه درې ورځې د ایام التشریق مراد دي او مراد یې تکبیرونه دي فمن تعجل چا چې تلوارو کفی یومین په دوه ورځو کې فلا اسم علیه نو نشته د ګناه پدوانی ومن تاخر او سوک چې رسو پاتې شو درې می ورځې تم او په مینا کې شیطانان وشتل فلا اسم علیه نو نشته د ګناه پدوانی لمن اتقا دا حکم داغه چا د پاره د اتقا چې غد الله نه یریږي واتقوا الله او یریږي د الله نه پټولو کارونو کې واعلموا فوه شی انکم یقینا تاسو الیه دی الله ته تحشرون راجم مکړې شی ومن الناس الله وی باز د خلقنا من ها سوق دی يعجبک قوله چې تعجب کې چي تعالی ر قوله وی ناداوی فل حیات الدنیا په ژوند دنیا کې په بار د کارونو د دنیا کې په بار د اسباب د معیشت کې ويشهد الله گوا کوي الله علامه پاغ سبانی فی قلبه چې د پزړه کې وی وهو لد الخصام او دیوی سخت جګړ مار وی یعنی په خله یو سوی چې د اسلام خیر خوایم لیکن زړه کې د اسلام سره عداوت او دشمنی و اذا تولا د دې دوه معناګانې وي کله چې واوړي ستاد مجلسنا یا و اذا تولا کله چې سمشرتی جوړ شي پزمکه کې سعا کوشش کوي فل ارض پزمکه کې ليفسد فی یاد د پاره چې فساد پھیلاو کی په دې ځمکه کې ويهلك الحرث والنسل او هلاك کی فصل و نسل لرا والله لا يحب الفساد الله محبت نساتی د فساد سرا واذا قيل كل چويل شي دي فساديانو تا اتق الله د الله نه ويریگا اخذته العزت نونی سی دل عزت رونی سی دل راغ خپل عزت بالاسم په ګنا سرا خپل عزت ګناه کول مجبور کی فحسبه جهنم کافی دې د داسې کس د پاره جهنم ولبئس المهاد او خامخا بد دې دا جهنم فرش ومن الناس بعض د خلقنا مناسوک دی یشری نفسه چې قربانی خپل ځان یشری نفسه یعنی یبیغ خرسی نو خرصول نو مراد دې کې قربانول ومن الناس بعض د خلقنا مناسوک دی یشری نفسه چې خرڅوي خپل ځان قربانوي خپل ځان ابتغاء مرضات الله
د پاره د لټولو درزاون گئی د الله والله رؤوف بالعباد الله مين کونکه د خپل بندگانو سره یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو ادخلوا وردن شی فی السلم په اسلام کې کافتن پورا ولا تتبعوا مروانی گئی خطوات الشیطان قدمونو د شیطان پسې انه یقینا دا شیطان لکم تاسو د پارا عدو مبین دشمن نخکارا فان زللتم کچره میلان موکو د اسلام نه پوردن کې دوکي فان زللتم کچره تاسو او خویدای میلان موکو د اسلام نه پوردن کې دوکي من بعد ما پس داغنا جاءتکم البینات چراغلی دی تاسو تواضح دلائل فعلمون پوشی ان اللہ یقینا اللہ رب العزت عزیز زرور دے حکیم و حکمت والدے حل ینظرون انتظار نکوی دوی اللہ ایات یهم اللہ مگر دا چراشی دوی تا اللہ کما یلیق بشانہی فی ظلل من الغمام پسورو کی دور یزنا والملائکت و فرشتی راشی وقضی الامر او پورا کړي شي کار دې بندگانو فیصله ولټول وکړي شي ویل الله الله رب العزت ترجع الامور واپس کېدل د ټول کارونو دي ټول کارونه ورته واپس کړي شي سل بنی اسرائیل تپوسو کد بنی اسرائیلنا کم آتیناهم ډیر ورکړو موږ دوی ته من آیتم بینه د نشانات خکارونا ومن يبدل هر هغه چا چې بدل کو نعمت الله نعمت د الله من بعد ما پس دا غن جاءته چې دا نعمت د تراغلی فإن الله بشک الله شدید العقاب سخت عذاب والده زوینا خیسته کړه شوی دی للذین دا کسانو د پاره کفرو چې کافر دي الحیات الدنیا ژوند دنیا د دنیا ژوند ورته ډېر خیسته ښکاری ويسخرون او دا کافران ټوکی کوي من الذین دا کسانو پورې آمنو چې مؤمنان دي والذین ها کسان اتقوا چې غیزان د شرک نه بچ کړي دي فوقهم د پاسره دي کافر وي یوم القیامه پرز د قیامت والله يرزق والله رزق ورکي من يشاء واغ چاله چې خوغشي بغیر حساب به حساب به کتابا نو یاتی دنیوي رزق ملاو دي یا یو مانوي رزق دې چې غدا ته الله د دین او د ایمان او د قران تابعداري ده کان الناس امه واحده او خلق دل یوا فبعث الله النبیین نور علی گلی والله رب العزت انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اصل کی آیات کی عبارت کی حذف او تقدیر عبارت کی یعنی خلق دل یو د آدم علیہ السلام نے راواله ترلسو پیړو پورې نو اختلاف پکې راغی شرک پکې پیدا شو نو دا اختلاف د ختمېدو د پاره فبعث الله النبیین علی گلی والله پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی ومنذرین او ير ورکون کی وانزل معهم الكتاب را لګل ولاد د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام سره کتاب بالحق د حق د سرګندې دوه لپاره ليحكم بین الناس د دې لپاره چې فیصلو کی الله یا فیصلو کی دا کتاب یا فیصلو کی انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام بین الناس پمند خلقو کی فیما پاغ حق کی اختلافو فیه چې دی خلقو اختلاف کړو پاغ حق کی ومختلف فیه اختلاف نو کړي په دې حق مسلو کې الذين مغرا کسانو اوتوه چې غیل دا کتاب ورکړ شو من بعد ما پس دا غن جاءتهم البینات چراغلی دوی تواضح دلائل دا اختلاف یو لیکړو بغیم بینهم د وجه د بغض او د حسد او د کینې په خپل منځ کې فهد الله الذين امنوا نو هدایت کړو الله کسانو ته چې مؤمنانو لما اغه حق طرف ته حق هغه ته اختلافو فيه
چې دی خلق اختلاف کړو پاره کې من الحق د حقنا باذنه پخپل توفیق سره والله يهدي الله هدایت کوي من یشاء چاله چې خوشي الى صراط مستقيم طرف دلارنی غتا حسبتم آیا گمان کوي تاسو ان تدخلوا الجنه دا چوردن بشي جنت ولما یاتکم او تروس پوری راغله بنی تاسو تمثل الذین مثال او صفت دا کسانو خلو چې غي تیر شوی دی من قبلکم تاسو نه مخکې مستهم الباساو رسیدلی و غي ته تکلیف د مالونو والضراء تکلیف د بدنونو وزلزلوا د الله لار کې جکول شو سخت یو ير یو تکلیفونه پراستلی شو حتا یقول الرسول تردی چوبوی پیغمبر د پار د تسلی د قوم والذین واکسانو آمنو چې مؤمنان بو معهود دی پیغمبر سرا متا نصر الله کلبوی امداد د الله الا خبر شئی ان نصر الله قریب یقینا امداد د الله را نږدې یسالونک تپوس کای تانا ماذا ينفقون سشیدای خرج کی او وی لګی قل ورتوا ما انفقتم اغه چې تاسو کم مال لګوي اغه چې تاسو کم لګوي من خیر النسمالنا فللوالدین نو په مور پلاره او لګوي نفلی خیرات ته او والدین له ضرورت دین رومبه پایو لګاو ولقربین او پخپل خپلوانو باندې والیتام او په یتیمانانو باندې والمساکین او په مسکینانو باندې وابن السبیل او په مسافر باندې وما تفعلوا من خیر او هغه چې کوي تاسو من خیر سنه کملنا فإن الله به علیم بیشک الله رب العزت پاغه باندې په هه کوتبا فرض کړه شوی دی علیکم القتال پتا سبانه jihad د کافر سرا وهو کرہ لکم او دا بدلگی پتا سبانه طبعا واسا ان تکرهو شیئا او نذیر دا چې بد بغنی تاسو یو شی وهو خیر لکم هغه ډیر غوروي تاسو لپاره واسا نذیر ان تحبوا شیئا دا چې تاسو مینا او محبت وساتئ دیو شي سره او هو شر لکم او هغه ډېر ناکاروي تاسو لپاره والله يعلم الله پويږي پاغه سبانه چې تاسو لپاره ډېر غوړه دي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ يسالونک تپوس کوي تانا عن الشهر الحرام پبارد میاشتو د حرمت کې قتال فی چې جنگ پدې کې څنګه ده قل ورتوا قتال فيه جنگ پدې میاشتو د حرمت کې کبیر لوی ګناه ده خدای ابتدا د اسلام کې حکم بیا د جمهور پنیز منسوخ شوه وسود او بندول عن سبیل الله د الله د لارې نه لوی ګناه ده او کفر به او انکار کول د الله رب العزت نه ډېر لوی ګناه ده والمسجد الحرام خلق بندول د مسجد حرام نه لوی ګناه ده و اخراج اهله شړل د اهل د مسجد حرام چې نبی علیہ السلام او مؤمنانو منه د مسجد حرام نه اکبر عند الله دا ډېر لوی ګناه ده پنځ د الله باندې والفتنه او شرک اکبر ډېر لوی دی په ګناه کې من القتل لقتلنا ولا يزالون میشوی دا کافرانو مشرکان یقاتلونکم چې جنگ بکای تاسو سره حتا يردوکم تر دې چې واپس کی تاسو مؤمنانو عن دینکم د دین تاسو نه ان استطاعوا کچری دې کافر وسو طاقت وی ومن يرتد هرغه څوک چې واپس شو منکم تاسو نه ان دینه د خپل دیننا فیمت او مر شو وهو کافرن او حال دار چوده کافر فولائک دغه کافران حبطت اعمالهم برباد دی عملونه د دوی په دنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې واولائک او دغه کسان اصحاب النار خوندان د اور دي
مستحق او اهل د اور دي هم فیها خالدون وی ودی پدې کې همیشه ان الذين بشکا کسان امنو چې مؤمنان دي والذین ها کسان هاجروا چې هجرت کړي وجاهدوا جهاد کوي فی سبیل الله د الله لپاره کې اولئک دا کسان يرجون رحمت الله دای امید او عقیده ساتي د الله د مهرباني او د الله د رحمت والله غفور رحیم الله دې بخون کې او مهربان یسالونک تپوس کای تانان الخمر په بارد شرابو کې والمیسر او د جواری کې قل ورتوا فیهما پدې دواړو سيزونو کې اسمن کبیرن گناہ دلویا ومنافع للناس وقتی طور سره فائدې دي د پاره د خلکو و اسمهما گناہ دې دواړو اکبر ډېر لوی د من نفعهما د فائدې دې دواړو نام ويسالونك تپوس کای تانا ماذا ينفقون سشه د الله په لار کې ولګي قل العفو ورتوا د خپل حاجتونو سیوای مال د الله په دین باندې ولګوي کذالک دارنګ یبین الله بیان الله لكم الآیات تاسو د پارایاتنا لعلکم تتفکرون د دې لپاره چې تاسو سوچ او فکر وکړئ فی دنیا پبارد دنیا او د دې د فناوالی کې والآخرت او پبارد آخرت او داغې د بقاوالی کې چې دنیا فانی دا او لګدا نو دې د سمره مال لګول ضرورت ته نو آخرت چې همیشه دې غل سمره ضرورت ته ويسالونک تپوس کای تانان الیتاما پبارد یتیمانانو کې قل ورتوایا اصلاح لهم کار د فائدې د دې یتیمانانو خیرون ډېر غوړه دی اصلاح د دوی د پار ډېر غوړه ده هغه کار چې پای کې د یتیم فائدې دا ډېر غوړه دی وان تخالطوهم کچره تاسو د یتیمانان د ځانونو سره شریکان کول فاخوانکم نستاسورون دی والله یعلم المفسد اللہ پیجنی فساد کون کی لرا من المصلح د اصلاح کون کی نه الله لپته دا چې چا د یتیم د اصلاح پنیت د ځان سره رايوځي کو او چا په دین نیت رايوځي کو چې مال زر زر خوري ولو شاء الله وکد الله خو غشوي لعنتکم نخامها تکلیف او مشقت کې به چولی وای تاسو او د یتیم شراکت بیړو بن کړو او چې بند نکو نو تاسو خیال ساتئ ان الله بیشک الله عزیز ذو اور دے حکیم و حکمت والے ولا تنكحوا المشركات نکام کوي د مشرکو زنانو سرا حتا یؤمننا تر دې چې د مشرکان زنان ایمان راړي ولا امه مؤمنه خام خاوین ز مؤمنه خیر ډیر غره من مشرکتن مشرک خزنا ولو اعجبتکم اگر که تعجب کې چي تاسو لره خائس مال او نسب د مشرک خزي ولا تنكحوا المشرکین پنکا مور کوي خپل زنانا مشرکانو سړو تا حتا یومنو تر دې چې دا مشرکان ایمان راړي توحید سنت کیسر خوشبو هاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش تیرہ تفسیر شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ عبد مومن خامخا غلام مومن خیر ډیر غره د مشرکین د مشرک سړینا ولو اعجبکم اگر که تعجب کې چي تاسو لره مال او خایس او نسب د مشرک سړی اولائک دغه مشرکان سړی او دغه مشرکان زنانا د دې سرول رشتہ الله منکا وی اولائک دغه کسان يدعون الى النار دیرابل کید اور طرفتا والله يدعو الله رب علی خپل بندگان الى الجنت د جنت طرفتا والمغفرت او د بخنه طرفتا بإذنه پخپل حکم سرا ويبين آیاته بیانی اللہ آیاتون خپل للناس خلق تعالی اللهم يتذکرون لدید پارا چی دی نصیحت قبول کی
ويسألونك تپوس کوي تانه محبوب داخله کن المحیض پبارد حیض کی قل ورتوا هو اذن دا گندگی دا پلیتی دا فاعتزل النساء نجدا شیطاسو د بیانونا فی المحیض د حیض په وخت کې ولا تقربوهن منز دې کې گئی دوی ته حتا يطهرنا تر دې چې دی پاک شری وینونا فاذا تطهرنا کله چې پاک شي دی په بو سرا فاتوهن نوراتل کوي دوی ته من حيث دا غزين امركم الله چلا درته حکم کړی دی ان الله بیشک الله رب العزت يحب التوابین محبت ساتي د توبه استونکو سرا او يحب المتطهرين او محبت ساتي المتطهرين دا پاکانو سرا چې غي د ګندګو نزان بچ ساتي او د بے حیايو نزان بچ ساتي نساؤکم بیبیان استاسو حرسلکم زایونا د فصل لی تاسو د پار فاتو حرسکم راتلو کئی دی خپل فصل تا انا شیتم سرنگ چی مخوخشی وقدمو لانفسکم اور روان دی کئی صحیح اعمال روان دی کئی صحیح اعمال لانفسکم نخپلو زانونو پارا یا وقدمو روان دی کئی صحیح نیت دخپلو زانونو پارا د صحبت او د بسترئی په وخت کې کلمه وایي یا معنا مقصد علماء د آیات دا ذکر کړو یا نیت صحیح کا چې دې سره الله پاک او صاف اولاد درکې واتقوا الله د الله نو یریږي عالمو په شی انکم یقینا تاسو ملاقو د دې الله سره ملاقات وکوي وبشر المؤمنین او زیر ورکه اے محبوب مومنانو ته ولا تجعل الله مگر زوی الله رب العزت عرضه لایمانکم پرداو ډال د خپل قسمونو د پارا ان تبرو دا چې تاسو نیکی ون کوي دا چې قسم مخرج ز نیکی ون کوم وتتقو او دا چې تاسو تقوا او پرهیزګاری باندې اختیار وای وتصلحو بین الناس او دا چې قسمونه مخری چې تاسو صلح بن کوي پمن خلقو کې والله سمیع علیم الله اوریدن کې او په هره آخذکم الله نمسی تاسو الله باللغو فی ایمانکم باللغو فی ایمانکم پاغ بیرادی سر پا قسمون استاسو کی آسی بس دخلینا بیرادی ہوتو ولیکن آخذکم لیکن نسی اللہ تاسو بما کسبت قلوبکم پاغ قسمون باننے چکست او ارادہ کری داغی ظلم استاسو واللہ غفور حلیم اللہ دیر بخن کے حلیم و صبرناک للذین پاردا کسانو یؤلون من نسائهم چه قسم اخری دخپلو بیبیانونا قسم سرزان منکی دخپلو بیبیانونا تربسو انتظار بی اربات اشورن سلور میاشتو فین فاؤ کچردی دی دخپلو بیبیانو ترجو کپلی سلور میاشتو کے دن دننا فین اللہ غفور الرحیم نبیشک اللہ دے بخن کے مہربان وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ او کدی قصد و ارادہ کرو د طلاق فإن اللہ بیشک اللہ سمیع علیم موریدن کے اوپوہوے والمطلقات طلاقی کرشی زنانا یتربسنا انتظار بکئی بانفسین پخبل زانون سر ثلاثت قرو ددریزلی حیز راتلو ددریزلی بیماری راتلو ولا يحل لهن او ندی حلال د دې زنانو د پاره یکتم دا چې پټ کی دوی ما هغه خلق الله چې پیدا کړی دی الله فی ارحامهن په خېټو د دوی کې اولاد دې یا اغوینه د بیماری دا نو نه بدای بیماری پټای نه با اولاد پټای ان کنک چریوی دیو من بالله چې ایمان وروړي په الله باندې
والیوم الاخر پورز رستنی وبعولتهن خاوندان دی خذو احق دیر حقدار دی بردهن واپس کولو دی خذو فی ذالک پدی عدت کی دن ان ارادو اصلاحا کچری ارادوی دی اصلاح ولهن عددی زنانو د پارا حق نشتا مثل الذي پشان داغ علیهن چې پدی زنانو باندې لکسرنګي حقونه د خاوندانو دی بالمعروف د شریعت مطابق وللرجال پارا نارینو علیهن پدی زنانو باندې درجه زیادت د په حق کې فوقیت د اوچتواله دی والله عزیز حکیم اللہ دے غالب و حکمت والا الطلاق مرتان اغا طلاق چراغی نپس خاون بی بی ترجو کولشی اغد وکرت دے یغل طلاق رجعی دے بیا طلاق رجعی دے فامساکن نیا خود دی دو طلاقن نپس فامساکن بمعروفن یا خساتل دی بیوی بمعروف دنی کی طریقے مطابق او تصریحن یا پری خودلی ندریم ذل طلاق ورکولم دی بے احسان دخیست طریقے مطابق ولا یحل لکم ندی حلال تاسو تا اے خاوندان وان تاخذو دا چواخلی تاسو مما دا غسناتے تموہن چورکڑی تاسو دے زنانو تشین سشیم الا ان يخافا مگر دا کدا خذا او خاون یریدل الله یقیما دا چې دا دواړه بقائم نکړي شی حدود الله حکمونه د الله دیو بل حقونه نشدا کوله فان خفتم دخذو د خاون تبرداري توي کچری یریدای تاسو الله یقیما حدود الله دا چې قائم منکړي شي دا خذا او خاون حکمونه د الله فلا جناح علیهما نشته گناہ په دې دواړو باندې خذا او خاون باندې فيما پاغمال کې افتدت چې فدیه کې ور کیدا زنانه به غیلرا تلک حدود الله داد الله حکمونه دی فلا تعتدوها د دین تجاوز مکوئ اپلتی ورتیری گئیما ومن يتعد حدود الله ارغ چا چې تجاوز کو ورواوړي د الله د حکمونو فاولئک هم الظالمون نو دا کسان هم دي ظالمان فان طلقها کچر دریم طلاق مولور کو دا دا تصریح به احسان تفسیر ده کچر طلاق دریم مولور کو فلا تحل له نو بیا دا بیبی او دا خزه حلال نه د خاون پر من بعدو پس دې دریم طلاق نا حتا تر دې تن کې هو جن غیرا چې دا نکاو کی د خاون بل سرا نکاو کی هغه صحبتو کی او هغه کی طلاق واقع شو عدت تیر شي فین طلقها کچری دې دویم خاون دې طلاق ورکو او عدت تیر شو فلا جناح علیهما نشتر گناہ پدې دواړو باندې پدې خزا او پاغړم بني خاون دې چغدره طلاق ورکړو اي تراجع دا چې دا یو بل ته واپس شي ان ظننا کچره دې خیال دا او ايقيما حدود الله دا چې قائم بکلی شي دا دواړه حکم د الله وتلک حدود الله دا الله حکم ندي يبينها بیانیه لقوم يعلمون دا قوم لپاره يعلمون چي پوهيږي واذا طلقتم النساء او کله چې طلاق ورکو تاسو النساء خذتا فبلغنا ندی رانیز دی شو اجلهن نیټو خپلوتا عدت لا ختم نه خو عدت ختمې دل رانیز دی شو فامسکوهن نیا خوسا تی دیلر پر خپل نکاح کې بمعروف ننی کی طریقې مطابق او سرحوهن یا پری دیلر بمعروف ننی کی طریقې مطابق ولا تمسکوهن او مسا تی خذل رزرارن پارد ضرر لتعتدوا دې پار چې تاسو په زیاتو کوي ومن يفعل چاچو کو ذالک ذکر فقد ظلم نفسه نو بشک د ظلم کړه په خپل ځان باندې ولا تتخذوا من سي
آیات الله آیاتنا د الله حضوا پټو کو سرا وذکروا آیات کئ نعمت الله نعمت د الله علیکم پتا سبحان دی چې هغه اسلام دی او امام الانبیاء علی گل وما انزل علیکم او هغه چرا لګل دی الله پتا سبحان من الكتاب د کتابنا والحکمت یو د احادیث او د سنتنا یعظکم به نصیحت در کئی تاسو په دیوانه واتقوا الله الله نو یریږي واعلموا فوشی ان الله یقینا الله بكل شیء علیم په هر یو شی باندې په هره واذا طلقتم النساء کله چې طلاق ور کئی تاسو خذوتا فبلغنا جلهن او دای ورسیږي خپل عدتونو ته عدت ختم شي فلا تعذلوهن نممنی کوي دوی لرا اين کهنا ازواجهن دا چې نکاح کوي د خپل خاندانو سره عدت ختم شو بیا دوباره نکاح کول غواړي اذا ترادو کله چې خوشاله وي دی بینهم په خپل منځ کې بالمعروف د نیکی طریقې مطابق ذالک لا حکم مذکورا یعظ به نصیحت کول شي په دی باندې من هغه چاہتا کان چې دیغا منکم نتاسنا یؤمن بالله چې ایمان ساتي په الله باندې او یوم الاخر او فرض رستنی ذالکم دا حکم ازکا لکم ډیر لوی د برکت او د فائدې د تاسو د پاره او اطهر او ډیر لوی صفاهدا والله يعلم الله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ والوالدات مین دې بچو یرضعن شودب ورکی اولادهن اولاد خپلتا حولین کاملین دو کال پورا لمن دا حکم داغ چا د پار د اراده چ غیر عادلوی ایت مرضوا چې هغه پورا کی مدد شود ور کولو دو کالو پورې حق دې نه مخ کی کو والدین بچیر شودونه کټکای په مشورې او مصلحت د بچی باندې ناجایز ده وعلى المولود له پپلار د دې بچی باندې رزقهن خوراک د دې زنانو وي وکسوتهن جامع د دوی وي بالمعروف د نیکی طریقې مطابق لا تکلف نفس تکلیف کی و نشیه چولے او نفس الا وسعها مگر د وس او طاقت مناسب لا تدوار والدتم بولدها تو معنا غانې یا معلومه صيغه یا مجهوله وا لا تدوار ضرر بنر سی والدت مور خاونتا بولدها په سبب د خپل بچی یادا معنا وا لا تدوار ضرر بنشي رسول والدت مورتا بولدها په سبب د بچی د دی ولا مولود له او نپلار دی بچی ته بولده په سبب د بچی ته وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث باندې حکم نه په مثل لذي امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي وارث څوک دی دا معصوم په خپل دی او حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای دا پلار چې مرشي او دا بچی د چا په پرورش کی او هغه تدیر نږدې دی مراد ته وسوګ دی فین رادا فسوالن کچری رادو ولرلا دیخذ او خاون فسوالن د جدا کولو د بچی د شودو نا انتراد منهما فرزاون گئی سره د دې دواړو نا وتشاورنو په مشورې سره فلا جناح علیهما نشته ګنا په دې دواړو باندې وین رتم کې اراده لرل تاسو ان تسترضوا اولادکم دا چې بلځه کې د شودو طلب کوي د خپل اولاد د پاره بل څوک ولا شودو د پاره نشي فلا جناح علیکم نشته ګنا پتا سبحانه ذا سلمتم کله چې سپارای تاسو دی شودو ورکون کو زنانو تا ما هغه مال هغه تنخوا اتیتم چې تاسو داغه د ورکول اراده لرلی دا بالمعروف د نیکی طریقې مطابق واتقوا الله دا الله نه اوریږي عالم پوښي ان الله یقینا الله بما تعملون بصیر
پاغ سبانی چتا سو عمل کوئی دن کے والذین ها کسان یتوفون منکم چو وفات کرشی تاسونا ویذرون ازواجن پریگ دی بیبیانی دا عدت د زنانو ذکر کئی خاونی چی مرشی یتربصن بانفسهن انتظار بکئی دی پخپلو زانونو باندے 14 اشهر سلور میاشتی و10 او لسرزی دا لسرزی سلور میاشتی د خاون د مرگ عدت تے د خزی دیکھ بلا زینت مینت کپڑے د زینت اشیاء نے استعمال ہے او بلا ضرورت د کور نوزی دمنا فَإِذَا بَلَغْنَا جَلَهُنَّ کل چورسیگی دینی ٹوخ پلو تا عدت ختم شی فلا جناح علیکم نمشتر گناہ پتا سبانی فیما پاس کے فعلنا چکی دا زنانا فی انفسهن دزانو نخپلو سر بالمعروف دنے کی طریقے مطابق بلوے کی نکاح کو لواڑی واللہ اللہ رب العزت بما پاس بانی تعملون خبیر چی عمل کوئی تاسو خبردار دے ولا جناح علیکم عدت کی دن نکاح تڑل نشتا او کچاو تڑل ناغا پشان دا عدم نکاح دا خود یو زنانا عدت کی اشارتن ولویلش ولا جناح علیکم اللہ وی نشتے گناہ پتا سبانی فیما پاس کی عرضتم بہی چتاسو اشارہ کوئی پاغی سر من خطبت النساء د پیغام د نکاح د زنانونا او اکننتم یا پٹ ساتی دیل رفی انفسکم پخفلو زرنو کی علم اللہ تپتوا انکم یکنن تاسو ستذکرونہن زرد چرایا دوی بدا زنانا د نکاح کولو لپارا ولیکن لا تواعدوہن لیکن وعدی مکوئی دی سر سرن پپٹوانی الا ان تقولو مگر دا چوائی تاسو قولا معروفا وینا نیکا ولا تعظمو ارادم ملرئی عقدتا نکاح د تڑلو د نکاح حتی یبلو الکتابو تردی چورسی دا عدت جلہو نیٹی اخپلتا وعلمو فوہ شئی ان اللہ یقینن اللہ یعلم پوئیگی ما پاسبان فی انفسکم چستاسو پا نفسنو پزرنو کی فاحذروه ندری اللہ نو یری گئی وعلمو فوہ شئی ان اللہ یقینن اللہ غفور حلیم بخن کے دے و صبرناک دے لا جناح علیکم نشتے گناہ پتا سبانین طلقتم النساء کچر طلاق مور کو زنانو تا مالم تمسوهن ترسو چتا سلالاس لگو لنوید دوی سرا او تفریضو لهن فریدوا یا منوی فرس کرو دوی دا پارس مہر مقررول یعنی تش نکاح شوی وعد نرشوی مہر نر مقرر طلاق واقع شو ومتعوهن سفائدہ ورکی دویتا جوڑا جامور کا سمر چری وس کی احسانوں کا علی الموسع پا مالدار بانے قدرہو اندازن مالدار ایدا غبوی وعلی المقتر پا غریب بانے قدرہو اندازن غریب ایدا غبوی متاعم بالمعروف دا فائدہ ورکول دی جوڑا جامور کول دی دنی کی طریقے مطابق حقا دا خبر واجب او لازم دا علی المحسنین پنے کانو باندی وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ کچر طلاق مور کو دے خزوتا من قبل ان تمسوهن مخکرین چلا ملاس ورسنن دے لگولے یعنی صحبتو ہم بستری ندشوی وقد فرضتم لهن فریضتا او بیشک مقرر کری تاسو دید پار فریضتا سمہر مقررول فنصف ما فرضتم ننیم بی داغن تاسو کم مہر چ مقرر کرے الا ان یعفونا مگر دا چ دا زنان درت معفیو کی او یعفو الذی یا معفیو کی اغکس بیدیہی چ پلاز داغ کی عقدت النکاح غٹد نکاح چا خاوندے وان تعفو او دا چ معفیو کئی تاسو خاوندانو اقرب دا دیر نزدی للتقوی دا پار پرزگارئی ولا تنسوا الفضل مئی روی اغا احسان بینکم پخفل منس کی
ان الله بشک الله رب العزت بما پاسوان تعملون چې تاسو عمل کوي بصیر لدن کې. حافظوا علی الصلوات پابندی کوي په منځونو باندې والصلاة الاسطى او خاص کر په منځ نمازی ګرمانه وقوموا ادرگئی للہ اللہ تقانتین تابدار فإن خفتم کچرتاسو یریدئی کتاسو یریدئی دی دشمننا فرجالا نموزو کئی فرجالا پیدل او رکبانا یا پسور لئی او در رجالا امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسلک دار اتلو راتلو کی مویسڑے مسکولشی او احناف علماء فرجالا معنی کئی قیاما فإن خفتم کتاسو یریدئی دی دشمننا فرجالا نو پولاړ مزو کوي او رکبانن یا پسور لیو کوي فاذا منتم کل چپامن شیتاسو فذكر الله یادوی الله کما علمکم لکسنه چ تعلیم درکړه تاسو ته ما دا خبر لم تکونوا تعلمون چې نوې تاسو پاغه باندې پویدونکي والذین کسان یتوفون چ وفات کوي منکم تاسو نا او یذرون ازواجا او پریگ دی بیانی وصیت لازواجهم وصیت وی لپاره دی بیانو ددوی متاعن د فائدې ور کولو د خرچي ور کولو ال الحول تر یو کال پوری غیر اخراج ندوی دی شړلی شي فإن خرجنا کدی پخپل اوتی فلا جناح علیکم نشتر گناہ پتا سبحانه فیما پاسکی فعلن چکی دا زنان فی انفسهن ذخبل زانون سرا من معروف دنی کی طریقی مطابق واللہ عزیز اللہ غالب دے اللہ زورور دے حکیم و حکمت علی وللمطلقات د پارا د طلاق کړو زنانو متاع دا مانوا اغا خرچ د عدت وی یا متاع دا مانو متاع جو جوړ جام ور کولی صفایده ور کولی بالمعروف د نیکی طریقې مطابق حقا علی المتقین دا خبر حق او لازم ده په پرهیزګارانو باندې کذالک دارنګ یبین الله بیان الله لکم تاسل آیات نخبل لعلکم دیر پارتعفلون چتا صداقن کاروالی علم ترتبورنا الالذین آکسانو تخرجوا من دیارهم چاغی اوتیو دخل کورننا وهم الوف او غی فزرگنو حضر الموت دیرین مرگنا نتوعون نیاد جہاد نتخدید لیو فقال لهم الله نویلو دویتا اللہ رب العزت موتو مرشی ثم احیاهم برا جوندی کرو دوی ان اللہ بیشک اللہ لذو فضل خام خاوند مہربانی دی علی الناس پا خلق باننی ولیکن اکثر الناس لیکن دیر خلقن لا یشکرون تا اللہ دا نعمتون شکر نادا کری وقاتلوا فی سبیل اللہ جہاد کوئی دا اللہ پلارکی وعلموا پوہشی ان اللہ یقیناً اللہ سمیع علیم اوریدن کے دیو پوہے من ذلذی سوک دے عکس یقرد اللہ چی قرض بور کی اللہ تا قرضا حسنا قرض خیستا اللہ پا دین بمالو لگئی یا مسلمان سر قرض تعاونو کی فیدعفہو لہو دو چند کی اللہ دادو پارا ضعافا کثیرا پدو چندولو دیر سرا واللہ یقبضو ویبسطو یا معنی خداوا اللہ تنگوی رزق پا باز خلق بانے ویبسطو و فراخوی پا باز بانے نا معنی ہو یو معنی داوا واللہ یقبضو اللہ تنگوی رزق پا باز بندگانو ویبسطو و فراخوی پا باز بانے یا دا معنی و علماء لکری واللہ یقبضو اللہ قبض کئی صدقات ویبسطو
او فراخ جزا پدی ورکی ویلیه ترجعون و دی اللہ تب تاسو واپس کرشی علم ترت گورنا الالملئی غسردارانو تمن بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ پس دا حضرت موسیٰ علیہ السلام اذ قالو کلچویلیو دیل نبی لهم پیغمبر تجویلی پیغمبر ویشاب ننو علیہ السلام ابعث لنا ملکن مقرر کم دا پاریو امیر یو بادشاہ نقاتل چمگ جہاد کو فی سبیل اللہ لارکی قال ویلیو دی پیغمبر ورطال عسیتم آیا نزی ایتاسو ان کتب کچر فرض کرشو علیکم القتالو پتاسو مانی جہاد اللہ تقاتلو دا چتاسو جہاد وونکی قالو نویلو دوی وما لنا سبی منگل را اللہ نقاتل فی سبیل اللہ چمگا جہاد نکو دا اللہ لارکی وقد اخرجنا من دیارنا بیشک منگرا شڑلی شیو دخپل کورننا و ابنائنا او دخپل زامننا ایران گرفتار کل زامنو کورن رو شڑلو فلما کتب علیہم القتالو ہر کلچ فرض کرشو پدیبان جہاد تولو ندیوڑی دلود جہاد کولنا الا قلیلا منهم مگر لغن تکسان دوینا چی جہاد کرو واللہ علیم بالظالمین اللہ پوہد پظالمان باننی وقال لهم نبیهم ویلو دیت پیغمبر دوی ان اللہ بیشک اللہ قد بعث لکم توالوت ملکا بیشک مقرر کرے تاز وپار توالوت بادشاہ قالوا ویلو دوی انا یکون له الملک سرنگ بشید لباشی علینا پمونگ باننی ونحن احق او مونگ دیر حقدار او لائکی بالملک دا بادشاہی منہ دا توالوتنا ولم یوت ساعتا من المال او ننور کڑشید فراخی دا مالنا یخو مالدارم لے قال ویلو پیغمبر ان اللہ استفاہو بیشک اللہ لا توالوت غرکڑے دے علیکم بتاسو وزادہو او زیادت ورکڑے دل رب استطون فراخی فی العلم پا علم کی والجسم او پا جسم کی واللہ یوتی ملکہو اللہ ورکوی بادشاہ اخپل من یشاءو چالے چخو حشی واللہ واسع اللہ فراح رحمت والی علیم و پوہدے وقال لهم نبیهم اولی دویت پیغمبر دوی ان آیت ملکی یقینا نخل بادشاہی دوی توالوت ایات یکم التابوتو دا چراب شتاسل یو صندوق فیہ چیو پاغے کی سکینتن آرام دزڑو من ربکم طرف درفستا سنا وبقیتن او باقی پاتی شوی بیدا غزننا ترک آل موسیٰ وبقیت مما او باقی پاتی شوی بی مما داغسی زننا ترک آل موسیٰ چی پریخی وغلر قوم موسیٰ علیہ السلام وآلو حارونا وقوم دهارن علیہ السلام تحملہ الملائکہ پور تکڑے بیدی سندک لر فرشتو ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیت لکم خام خان نشان بتاسو دا پارا پبادشاہی توالوت ان کنتم مومنین کچریئی تاسو مومنان فلما فصلت توالوتو ارکل چی جدا شو توالوت رحمه اللہ بالجنود دخل الاخر سرا قال ویلی توالوت ان اللہ بیشک اللہ مبتلیکم بنہر آزمائش و امتحان کئی پتا سبانے پیو نہر سرا فمن آغچا شرب منہو چوبیوس کلید دے نہر نفلیس منی نو دے بنی زماد تابدارنا و زماد ڈلنا ومن لم یطعمہو او چاچو نسکلی دے بول رفعنہو منی نو دے بیقینا زماد ڈلنوی مدینہ میں جہانگیرہ دکان میں بندے سرگرمی اٹل پروش سیف القرآن سید امیر حسین جیسا من اغترفا مگر آسوک چڈک کی غرفتن یوالپا بیدیہی پخپل آسمانی فشربو منہو
نو د اسکلی یوبد د نهرنا الا قلیلا منهم مگر لغنتی کسانو د دوینا فلما جاوزه هر کله چې پورې شو اغا هوا یعنی اغا طالوت فلما جاوزه هوا هر کله چې پورې شو د دې نهر نه د طالوت رحم الله والذین واکسان آمنوا معه چې مؤمنانو د سرا قالوا نولو دوی لا طاقت لنا اليوم نشته د طاقت مونږ لره نن ورځ بجالوت د مقابله د جالوت و جنوده د لخر داغه قال الذين ولوا كسانوا يظنون چراغ یقینو انهم ملاق الله چې یقینا دی و ملاقات کید الله سرا ای ورته ویلو کم من فیتن دیر ذلی غدل قلیلۃ لگی غلبت غلبه حاصل کړه فیتن کثیرتن پډل ډېر باندې باذن الله د الله په حکم باندې والله مع الصابرین الله مرګره د صبر نه کوي ولما برزوا لجالوت هر کله چې دی سرګن شو د پاره د مقابله د جالوت و جنوده د لخر داغ قالوا نولي المؤمنانو ربنا ایز منگ ربا افرغ را نازل کی راتوی کی علینا پا منگ بانس فبرن صبر وثبت اقدامنا مضبط کی قدم نزمونگا وانصرنا امداد کی زمونگا للقوم الكافرین پا مقابلی دا قوم کافر کی فحضموهم شکست ورکړو د مؤمنانو د کافرانو ته باذن الله د الله په توفیق د الله په مدد باندې د الله په حکم باندې وقتل وجل داوود علیہ السلام جالوت لرا وعطاه الله الملك ورکړو الله داوود علیہ السلام ته بادشاہي والحکمت او پیغمبري وعلمه تعلیم ورکړو الله دی داوود علیہ السلام ته مما لا یشاء چخ شوا ولولا دفع الله الناس کچرنه دفقول د الله خلق لرا بعضهم بعض دوی لرا ببعض فبعض باندې لفسدت الارض مخامخ فساد وراغل پزمک کی لزم خوانه په مخلوقات باندې تلك آیات الله ہدایاتنا دا اللہ نتلوها لیکا للمون دلر پتابان بالحق دپارا انک بیشکت اے محبوب لمن المرسلین خام خائد رالی برشونا